د خبرونو سرټکي. د طالبانو او افغان استازو ترمنځ د خبرو پیل ښایي چې د امریکا او طالب استازو هم پړاو خبرونه وروسته 2 ورځنۍ بین الافغاني خبرې پیل شي. له زندانونو څخه د طالبانو خوشي کېدل یا ټاکنیز کمپاین. عبدالله وایي چې حکومت د طالبانو د دایمي زنداني کېدو غوښتونکی نه دی. این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین‌های انتخاباتی مرتبط شناخته شود، بازو تاثیر اصلی خود از دست میده. یوفا امنیتي غونډه ته د حمدالله محب سفر. په ناسته کې 113 هیوادونه د سیمهیز امنیت په اړه بحث او خبرې کوي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګې او همدارنګه شننو ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. ښایي د افغانستان حکومت استازو او طالبانو ترمنځ 2 ورځنۍ خبرې په راتلونکې میاشت کې په دوحه کې ترسره شي. د سولالي شورا وایي چې د ښایي دا غونډه د جولای میاشتې په 9 نیټه او مخکې له دې به د امریکا او طالبانو هم پړاو خبرې په دوحه کې ترسره شي. د سولالي شورا د څرګندونو پر بنسټ د امریکا او طالبانو استازي به په دوحه کې د دې غونډې د ترسره کولو په اړه خبرې وکړي. ښایي د امریکا او طالبانو استازو هم پړاو خبرې به په همدې اونۍ کې ترسره شي. هغه غونډه چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره هیله بښونکې ویل کیږي. ولسمشر غني تېره ورځ په یو رسمي 2 ورځني سفر بریټانیا ته ولاړ. ولسمشر ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر غني په دې سفر کې د بریټانیا لوړ رتبه چارواکو په ګډون لومړی وزیر او د ولسي جرګې غړیو سره وګوري. د ولسمشر ویاند وایي چې د سولې خبرو کې د بریټانیا رول او همدارنګه د دواړو هیوادونو په 2 اړخیزو اړیکو باندې به خبرې ترسره شي. په کابل کې د بریټانیا سفارت هم په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې ولسمشر د دې هیواد په بلنې سره دا سفر ترسره کړی او د رسمي لیدنو ترڅنګ به د لوړپوړو چارواکو سره هم له نږدې وګوري او په ورته وخت کې به د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ له نږدې څخه ننداره کړي. رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بنا به دعوت رسمی حکومت انگلستان به آن کشور سفر کرده است. در این سفر رئیس جمهور روی تحکیم مناسبات 2 کشور با مقامات حکومت انگلستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. همچنان در این سفر در رابطه با نقش حکومت انگلستان در پروسه صلح افغانستان هم بحث و تبادل نظر خواهد شد. در این سفر رئیس جمهور با صدر اعظم انگلستان و همچنین با سایر مقامات و گروه پارلمانی آن کشور دیدار خواهد کرد. د ملي یووالي حکومت اجرا مشر عبدالله چې له زندانونو څخه د طالبانو خوشي کېدل باید ټاکنیز کمپاین په توګه ترنه ګټه پورته نه شي. عبدالله وایي چې دا زندانیان د سولې خبرو لپاره آزاد شوي او که چیرې دا خوشي کېدنه ټاکنیز کمپاین رنګ واخلي نو خپل اغیز به له لاسه ورکړي. د په خبره د افغانستان حکومت د طالبانو د دایمي زنداني کېدو غوښتونکی نه دی. اجرا مشر همدارنګه وایي چې د افغانستان سولې ملاتړ لپاره له نورو وختونو په پرتله سره سیمهیزه اجماع رامنځته شوې ده. پیشنهادات کمیته اجرایی فرهنگ و هنر که البته لازم شد رهایی بندی ها و محبوسین طالب ها به حسن نیت است. البته اگر باز این نوع اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، بازو تاثیر اصلی خود از دست میده و اراده ما این نیست که هزارها نفر در زندان باشه برای عمری و یا جنگ ادامه پیدا کنه با در نظر داشتی که مصیبت مردم افغانستان 40 سال از شروع جنگ در کشور ما میگذره. د سولې او ورته نورو موضوعګانو په اړه باندې بحث کوو. په سټوډیو کې راسره د اجرا ریاست سلاکار پاینده محمد حکمت دی. حکمت صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. څه فکر کوئ چې په اوس په تازه مورد کې اجرا رئیس د دې څخه نیوکه کړې چې طالبانو خوشي کړل که چیرې کمپاینیز رنګ ولري او کمپاین په توګه ترنه ګټه پورته شي ممکن د سولې خبرې کې ګټوره تمام نه شي. تاسو په نظر باندې آیا د دې طالبانو خوشي کېدل به وکولی شي د طالبان د تعزیر له حکومت سره کینی؟ ډیره زیاته مننه. تاسې پوهیږئ چې موږ د انتخاباتو په درشل کې یو او دا اندېښنې له هر افغان سره دي چې په یو ځل 900 بندیان خوشي کېدل
باید لا اقل افغانان په دې پوه شي چې دا نیول شوي په څه او خوشي کېږي څنګه او په دې کې د کومې کټګورۍ ته بندیان شامل خو دي. ولسمشر په هغه ورځ همدا ویل چې د وګړو په غوښتنې دا کار کوي. ازادي د هر افغان حق دی. هیڅ افغان د دې طرفدار نه دی چې په محبسونه دي، زندانونه دي، بندونه دي، شکنجې دي، هیڅوک د دې طرفدار نه دی. باید هر څوک د خپل دغه حق نه استفاده وکړي. ولې یو شی دا دی که چېرته د حسن نیت مسله وي نو طالبان هم باید ورته ګام واخلي، لا اقل باید د حسن نیت اظهار وکړي او زموږ ډیری سرتیري چې هلته بندیان دي یا عام افغانان چې د هغوی سره بندیان دي هغوی خوشي کړي. نو که کله ورته ګامونه نه پورته کېږي او یو طرفه ګامونه وي، یو طرفه اقدامات وي، طبیعي ده چې دا بیا هغه اندېښنې چې د ټولو ډیری افغانانو سره دي چې دا ګویا کې تبلیغاتي دي، ګویا کې کمپایني دي او ګویا کې ټاکنیز دي، نو دا بیا په یقین بدلوي. نو زموږ هیله هم دا ده چې وسلوال طالبان هم ورته ګام واخلي او هر هغه ګام چې په دغه د سولې د اعتماد سازۍ او د باور سازۍ په بهیر کې کېږي، د دې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره کېږي، باید افغانان له هغې خبر شي، ځکه چې سوله د هیڅ یو فرد پورې تړلې نه ده او هیڅوک باید دا کوشش ونه کړي چې د سولې قهرمان اوسي، ځکه چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. پوښتنه همدا ده چې ولسمشر وړاندې تر دې چې د زندانیانو آزاد کړي ویل چې د وګړو د غوښتنې سره سم او همدارنګه د بین الافغاني خبرو د پای لپاره دا کار ترسره کوي. تاسو په نظر باندې طالبان حاضرېږي چې راسي نور د دې طالبانو په خوشي کولو سره بین الافغاني خبرې په مخ کې ونیسي؟ اوس مشکل دا دی، موږ چې وایو چې ورته اقدام باید شوی وي، لا اقل طالبان باید بین الافغاني مذاکرې ته د آماده اوسي، د دغه 900 بندیانو د خلاصون په احترام او درناوي چې ورته اقدام یې موږ بللی شو د یو 3 ورځو لپاره، د 3 ساعتونو لپاره د وربند وکړه چې د افغانستان حکومت زموږ 900 بندیان خوشي کړه، موږ باید 3 ورځې یا 15 ورځې یا لا اقل 3 ساعته وربند وکړو، یا د هغوی سره چې کوم بندیان دي هغه که عام افغانان دي که زموږ امنیتي سرتیري دي، دوی باید د دغه اقدام په مقابل کې ورته اقدام کړی وي. که دغسې ګامونه یو طرفه اخیستل کېږي په ځای د دې چې ګټه وکړي دا تاوان کوي. تاوان یې دا ده چې هغه سرتیري او هغه امنیتي ځواکونه چې دا اوس د جګړې په لومړیو کرښو کې جنګېږي د هغوی پر مورال طبیعي ده چې منفي تاثیر کوي. نو بنان زموږ هیله دا ده هر څوک هر خواوې چې په دې برخه کې ګام اخلي باید ورته ګام واخلي او دواړه خواوې د حسن نیت څه فکر کوئ چې اجرا مشر هم په دې باندې ټینګار کړی چې اوس افغانستان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې او په وروستیو کې اجرا مشر نورو هیوادونو ته هم سفرونه پیل کړي؟ آیا دا هیوادونه چې کوم سیمه ییزه اجماع رامنځته کړې دا وړاندې هم د اجماع شتون درلود او که نه که چیرې سیمه ییزه اجماع رامنځته شي طالبان کولی شي د افغانستان د سولې ټینګولو لپاره پرېکړه ونیسي او که نه؟ تاسې پوهېږئ چې د افغانستان قضیه هم داخلي ابعاد لري، هم سیمه ییز ابعاد لري، هم فرا منطقي ابعاد لري. یو د دغه مهمو بعدونو هغه دا ده چې باید د سیمې یا په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې باندې پوه شي چې باثباته افغانستان د هیچا په ضرر نه دی، پرمختللی با امن افغانستان هم د ګاونډیانو په خیر دی او هم د منطقي او د سیمې په خیر دی. زه فکر کوم چې ذهنیتونو تغییر کړی دی، ولې موږ لا اوس هم اندېښنې شته او دا اندېښنې به هله لرې کېږي چې موږ ملموسه سوله او په دغه لاره کې هغه ګامونه چې افغانان انتظار کوي واخیستل شي. یوازې په خبرو تاسې پوهېږئ چې په 18 کلونو کې دا خبرې کېږي، ولې هغه نتیجه چې موږ انتظار کوو هغه نتیجه چې افغانان انتظار کوي تر اوسه مو نه ده لیدلې. زموږ تمه دا ده چې په دغه 9 پړاو کې چې مذاکرات د امریکایانو د طالبانو ترسره کېږي په دې باندې باید ټینګار وشي چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د وسلوالو طالبانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. غواړم دلته وپوښتم حکمت صاحب چې خلیلزاد چې کله کابل ته راغلی اجرا مشر سره هم لیدنه ترسره کړه او ویل چې د شپږم پړاو همدارنګه طالبانو سره خبرې په نورو هیوادونو کې کومې خبرې ترسره کړې د افغانستان سره په دې اړه باندې اجرا مشر ته توضیحات په څه باندې خبرې شوي دي او کوم لیدلوري هلته باندې بحث وړ دی؟ محوري بحث دا ده چې څنګه کېدای شي امریکا، څنګه کېدای شي د سیمې هیوادونه طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. تاسې پوهېږئ د دې قضیې تر ټولو مهم اساسي اړخ چې دی هغه د افغانستان حکومت دی. که د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ونه شي په یوازې ځان نه سیمه کولی شي دا تصمیم ونیسي او نه د افغانستان شریک نږدې متحد امریکا ده نشي کولی تصمیم ونیسي. وروستی تصمیم به د افغانستان حکومت نیسي او په دې برخه کې اجرایوي صلاحیت د هر پلوه قانوني، حقوقي،
د هر پلوه هغه د افغانستان د حکومت سره دی. نو خو ولې طالبان تاسو حکومت په رسمیت باندې نه پیژني، هغه وایي چې دا د امریکا په لاس باندې ترسره شوی حکومت. ګوره د افغانستان قضیه ما ویل څو بعده لري. امریکایان هم د افغانستان د قضیې یو طرف دی. تاسو وکتل 6 دوره مذاکرات وشول، ولې نتیجه هیڅ ده. نو تر هغې چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې قایل نشي چې د افغانستان د حکومت سره کینی مخامخ خبرې وکړي، موږ فکر نه کوو چې دا مذاکرات د کامیاب شي او یا د دې مذاکراتونو د سولې تمه ولرو. خو ولې طالبان په دې ټینګار کوي چې په 6 دورو پړاوونو خبرو کې چې د کوم له امریکایي لور سره ترسره کړي، د دوی پرمختګونه ترسره کړي په دې خبرو کې، او حتی امریکا هم دې ته خوشبینه ده چې په دې خبرو کې وکولی شي طالبان ته حاضر شي چې د بین الافغاني خبرې په مخ کړي. ولې تاسو په دې باندې نیوکه کوئ چې دا خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی؟ د پرمختګ ملموسه نتیجه به دا وي چې د مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ ترسره شي، ځکه چې وروستی تصمیم اجرایوي تصمیم د کاغذ پر مخ لاسلیک د افغانستان حکومت کوي، بل څوک نشي کولی. موږ چې وایو چې تر اوسه پرمختګ نه ده شوی، دا په دې معنا ده چې اصل د قضیې اصلي طرفونه تر اوسه د مذاکرې میز ته ناست نه دي سره. نو چې کله د مذاکرې میز ته اصلي طرفونه ناست نه دي، دا یوازې کوششونه دي، او د دې کوششونو موږ ستاینه کوو، هرکلی کوو. دا د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي، ولې مشروطه مرسته. دا په دې مشروطه په دې معنا چې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. که د افغانستان د حکومت سره خبرې ونه کړي، دا وطن د افغانانو دی، وروستی تصمیم به افغانان نسی، بل هیڅ هیواد، که هغه د سیمې هیواد دی، که هغه امریکایان دي، که هغه نور هیوادونه دي، یعنی تصمیم نشي نیولی. نو د تصمیم مرجع چې دا د افغانستان حکومت دی، او دوی به دا تصمیم نیسي. پړاوونو څخه وروسته د 5 پړاوونو څخه وروسته طالبان ته حاضر شول چې له حکومت او همدارنګه د افغان سیاسیونو سره بحث کړي، د افغانستان سولې په اړه باندې خبرې وکړي. ولې د حکومت له لوري ورته 250 کسیز پلاوی معرفي شو چې هغوی هغه رد کړه او نه غوښتل هغه کسیز پلاوی سره خبرې ترسره کړي. څومره تاسې ګورئ چې د افغانستان د سولې بحث دا یوازې د یو شخص، د یو فرد، د یو ګوند، د یو قوم، د یو سم بحث نه دی. دا ملي بحث دی، کلیدي بحث دی، او مهم او برخلیک ټاکونکی بحث دی. په دې کې چې څومره ډېر بحثونه وشي، په دې کې چې څومره ډېر افغانان اشتراک وکړي، دا د وطن په خیر دی، په ګټه دی. که سبا ته یو 15 افغانان پورته شي وایي چې موږ نه یو پوښتل شوي، که سبا ته یو 15 افغانان پورته شي وایي چې موږ ته دا مذاکرات د منلو وړ نه دي، نو موږ به په یو بل بحران، په یو بل ستونزه بدلي. دلیل په څه 250 کسیز پلاوی ورته معرفي شو د حکومت له لوري. ګوره دا 250 کسان د ټول افغانستان د خلکو، د ټولو ولایتونو، د ټولو قومونو، د ګوندونو، د متعددو افکارو نمایندګي کول. یعنی او تاسې پوهېږئ چې هلته د 250 کسانو خبرې نه کولې. د دې به طبعا د خبرو خلک معلوم وو، د ناستې خلک به یې معلوم وو. ځینې دوستان به د پردې تر شا مشوره ورکوله، ځینو به بحث کولو. که څه هم دا ترکیب رښتیا هم ډېر وو، ولې په ډېروالي کې دا ډېروالی د دې معنی باید نشي چې د مذاکرې بحث پرې بند شي. نو طالبانو باید دې ته هرکلی کړی وي، او چون هر افغان تلوسه لري چې باید د سولې له خبرې له بحثه خبر شي. نو دا اوس داسې راپورونه شتون لري چې طالبانو په 1 پړاو خبرې چې له خلیلزاد سره لري، ممکن په دې باندې ښایي چې تر ډېره په دې باندې بحث وشي چې طالبان حاضر سي او د بین الافغاني 2 ورځنۍ خبرې ترسره شي. څه فکر کوئ که طالبان حاضر شي، بیا به هم حکومت د 250 کسیز پلاوی ورته استوي، او که هم یا د پلاوی باندې به کتنه ترسره کوي؟ ګوره یو بانه کول دي، یو د پلاوي ډېروالی او کموالی دی. له دوحې د 250 کسانو د لیست ترتیب نه مخکې چې په متحده عربي اماراتو کې بحث و او هلته د مذاکرې خبرې، ډېر محدود پلاوی هلته تللی و، یعنې ډېر محدود افغانان هلته تللي وو. بیا هم وسلوالو طالبانو د هغوی سره د خبرو نه انکار وکړ. دا یوازې پلمه ده، بانه ده چې زه فکر کوم چې لټول کېږي. یعنې هغونه غواړي حکومت سره کینی څه ډېر څه کم. او که موږ په ټوله کې ووایو چې بین الافغاني مذاکرات، دا بین الافغاني مذاکرات باید تعریف شي چې څه ډول بین الافغاني، یعنې د بین الافغاني نه مطلب څه شی دی. که چېرته د سیاسیونو بحث وي، تاسو ولل چې 2 ځلې په مسکو کې سره کېناستل، ولې نتیجه څه شی ده؟ نو د تصمیم د حکومت استازو ګډون نه درلود. نه، خو زه هم دا وایم تر څو چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب په دغه خبرو کې استازي او نمایندګان ګډون ونه کړي، دا بحثونه اجرایوي بڼه نشي درلودلی. نو که چېرته رښتیا د سولې اراده موجوده وي او وسلوال طالبان غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دوی د قضیې، د افغانستان د قضیې د اصلي طرف سره چې هغه د افغانستان حکومت د مخامخ خبرې وکړي. که چېرې حکومت سره دوی حاضر شي او دا خبرې ترسره کړي چې دوی راسي له حکومت سره خبرې ترسره، حکومت حاضر دی دې ته چمتو دی چې د کسیز پلاو کې بدلون راوړي، او هغه د جریانونو چې افغانستان کې دوی هم نیوکې پر حکومت هم داري چې سولې پروسه یو ډول په یرغمل باندې ولې. تاسو دې ته حاضر چې د حکومت او سیاسیونو ته قناعت ورکړي څو کسیز پلاوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟ سوله ګورئ د افغانستان د هر افغان هیله ده، د هر افغان غوښتنه ده، د هر افغان ارمان
دی تر څو به موږ جنګ کوو که په جنګ دا مشکلات یا دا وطن جوړېدلی خو دا 40 کاله کې به جوړ شوی روزانه موږ او تاسې شاهد یو چې په سوونو جنازې دې وطن ته راځي هېڅ افغان ته دا د منلو وړ نه دي ولې بالاخره به بیا هم خبرې کېږي هر ځای هره لحظه هر وخت چې د افغانستان هره وسله مخالفه ډله یوازې طالبان هم نه وایم وغواړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي د افغانستان حکومت د یو مسؤل ارګان په توګه چې د ولس ته مسؤلیت لري د خاورې ته مسؤلیت لري چې باید ثبات راوړي او ټیکاو رامنځته کړي خبرو ته حاضر دی او په کراتو یې دا اعلان کړی نن هم کوي سبا هم کوي او له سبا وروسته به هم کوي ولې سیاسون د افغانستان په حکومت پرې تورنوي چې حکومت د سولې پروسې په وړاندې باندې خنډ دی لطفا هغه اندېښنې چې د سیاسیونو سره دي او که په دې برخه کې شواهد لري اسناد لري دا د شریک کې چې حکومت څه ډول ممانعت کوي ګورئ د سولې شورا د دې لپاره جوړه ده ولسمشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت مرکچي پلاوی په لومړي سر کې وټاک د بین الافغاني مذاکراتو د ترتیب لپاره موږ تاسو شاهد یو چې یو لویه مجموعه رامنځته کړه چې په هغې کې د افغانستان ټول سیاسي مطرح شخصیتونه سیاسي ګوندونه او مذهبي مشرانو شتون درلود ولې بیا هم زموږ ځینې سیاسیونو نیوکې کولې یو د نیوکې بحث دی یو دا بحث ملي بحث دی څنګه کیدای شي چې موږ دا جنګ ختم کړو څنګه کیدای شي چې موږ سولې ته ورسیږو نو زموږ کامیابي به دا وي د دې وطن د اوسیدونکو په توګه د با مسؤلیته اوسیدونکو په توګه چې باید له یوه ادرسه له یوه مایکه په دغسې ملي مسایلو کې خبرې وکړو اختلاف به وي د کورني بحث جنجالونه به وي مشکلات به وي دا په خپل ځای ولې په دغسې بحثو کې باید موږ له یوه ادرسه او هغه شی چې موږ ته عزت راکوي په دغسې بحثونو کې هغه شی چې موږ برلاسي کوي هغه یوازینی ادرس دی چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په حکومت که چیرې دې ته اشاره وکړئ چې تر اوسه حکومت په ځانګړې توګه اجرا ریاست ته د سیاسونو له طرف څخه یا له لوري کومه ځانګړې کړنلاره د سولې په تړاو باندې ورکړل شوې او که نه تر اوسه د سولې بحث نه دی مطرح شوی د افغانستان خو سیاسون نیوکې کوي چې موږ ورته کړنلارې لرو حکومت سره مشرک کړي حکومت زموږ د کړنلارو پر اساس باندې مخ ته نه ځي ګوره یو معامله کول دي یو تسلیمېدل دي یو د وطن ته دایمي باعزته عادلانه سوله راوستل دي موږ باید لومړی په دې پوه شو چې موږ معامله کوو یا بیړه کوو د دې لپاره چې ماته وزارت ورسیږي یا ولایت ورسیږي او که نه باثباته باعزته او عادلانه سوله غواړو یعنې د سیاسونو دغه طرحې د معاملې په معنا دي منظور مې دا نه دی که چېرته موږ باعزته عادلانه او دایمي سوله غواړو د افغانستان د حکومت سره د کینی خبرې دی وکړي تاسې پوهېږئ د ملي یووالي حکومت مشرانو په کراتو د دغه سیاسي رهبرانو سره ناستې کړي او لایې کوي په دې برخه کې یوازې هیڅ داسې مرجع نشته دی چې هغه دی په یوازې ځان د سولې اتل وګڼي او فکر دی وکړي چې دا کردید د ماته راشي سوله ملي بحث دی او هر افغان په دې کې حق لري چې خپل نظر خپل اندېښنه او تشویش شریک کړي ولې د مذاکرې د مطرح کېدو لپاره د بحث د کېدو لپاره مرجع چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دی نه فرد نه شخص د اجرا ریاست سلاکار پاینده محمد حکمت ډېره زیات مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ د خبرونو دوام د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د یوفا په 10مه امنیتي غونډه کې روسیې ته رسېدلی دی ویل کېږي چې په دې غونډه کې به د 113 هیوادونو استازي د امنیت په تړاو باندې خبرې وکړي د کندهار امنیه قمندان وایي په تیرو 3 ورځو کې د عملیاتو پر مهال وسلوال طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي تادین خان وایي چې عملیات د تیرو 3 ورځو راهیسې په منشین شاولي کوټ تختپول او میوند ولسوالیو کې پیل کړي دي د په وینا په 3 ورځو کې د مخالفینو تلفات 55 تنو ته رسیږي چې یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې 23 وسلوال د هوایي بریدونو پر مهال وژلي دي عملیات موږ میانشین شاولي کوټ ارغستان تختپول میوند په دې کې جریان لري په دې عملیات کې 15 دښمن د منځ کړي چې په دې کې 4 جسدونه او 10 کس د منځ په میوند کې تللي دي او 3 کس په ارغستان کې چې هوایي زموږ د اردو تایرو بمبارونه وکړي خو انشاءالله په دا 3 ورځې کې ډېر تلفات یې لیدلي دي ډېر خړ یې لیدلي دي مړي یې تر ډېرو ځایو تللي در چمن او در پښین او ډېر جسدونه زموږ د اوس پر جنګ پر ډګر کې پاتې تر دمې وروسته پاکستان د افغان کډوالو د وضعیت څېړلو غونډې کوربه هیواد
ملګرو ملتونه وایي چې 2.1 میلیون افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. پاکستان نن د افغان کډوالو وضعیت د څېړلو لپاره 4 ورځنۍ غونډه ترسره کوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي، د ایران کورنۍ چارو وزارت مرستیال او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ برخه عالي کمیسارۍ هم په دې برخه کې ګډون کوي. د پاکستاني چارواکو په خبره په دې غونډه کې د افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته راستنېدلو باندې او همدارنګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پرمختګونو د اجرایي حقوقو لیک په اړه بحث او خبرې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې 2.1 میلیون افغان کډوال په ګډون 1.4 میلیونه ثبت شوي کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. په وروستیو ورځو کې د طالبانو سیاسي دفتر مشرتابه پلاوی ملا عبدالغني برادر چین هیواد ته رسیدلی او د دې هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړي دي. طالبان د سیمې او نړۍ هیوادونو سره د دغې ډلې د ډیپلوماسۍ د پراخوالي په لټه کې تیره وروستۍ میاشت کې د آلمان، اندونیزیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو استازو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي په ګډون څو لوړپوړو بهرنیو چارواکو قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د دغې ډلې استازو سره لیدلي او خبرې کړي دي. هممهاله هغوی هم د خپلو اړیکو پراخوالي لپاره یو شمېر هیوادونو ته سفرونه ترسره کړي دي. مسکو کې د افغانانو خپلمنځي غونډه کې له سفر پرته په دې وروستیو کې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوي چین ته سفر کړی او د افغانستان سولې خبرو اترو په تړاو یې د دغه هیواد چارواکو سره خبرې کړي دي. در صحبت‌هایی که با مقامات چینی داشتن تا جایی که می‌دانیم روی آخرین تحولات در مذاکرات با آمریکا با مقامات چینی صحبت شده و در عین حال موضوع بسیار مهم ظهور داعش در افغانستان و نگرانی‌هایی که از این ناحیه کشور چین داره در این رابطه هم صحبت شد. یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان د سیمې او نړۍ هیوادونو ترمنځ د پوځي برخې سربیره د خپلې دیپلماسۍ پیاوړتیا او پراخوالي په لټه کې دي. این نشان دهنده ای است که طالبان از لحاظ دیپلماتیک فعال شده است و موضع فعال گرفته در حالی که دولت افغانستان موضع منفعل گرفته. طالبان نه تنها در سمینارهایی که به منظور صلح برگزار می شود مانند سمینار دوحه و مسکو شرکت فعال دارد، بلکه به ابتکار خودشان سفرهای انجام می دهد که از جمله سفر به چین که تازه انجام شده است. له دې سره سم ټاکل شوي وو طالب استازو سره د زلمي خلیزاد اووم پړاو خبرې 4 ورځې مخکې د جون میاشتې په 14مه نیټه په دوحه کې ترسره شي، خو د ناڅرګندو لاملونو له کبله دغه خبرې پیل شوي نه دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې نږدې ورځو کې به دغه خبرې پیل شي. امیدواری داریم با آوردن فشارهای لازمی که بالای حامیایشان بیاید، بالای مشوقینشان بیاید، بالای تشویق کننده هایشان بیاید. من مطمئن هستم انشالله در ریشه های گفتگو باز می شود. تر اوسه د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله د زلمي خلیزاد او طالب استازو خبرې پایلې ته نه دي رسېدلي. ویل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو وتلو مهالیز نوملړ پر ټاکل کېدو د طالبانو ټینګار او بل لوري د افغانستان حکومت سره د طالبانو خبرو پر اړتیا او د تاوتریخوالي کموالي پر هوکړې د خلیزاد ټینګار لامل شوي چې دواړه لوري پایلې ته ونه رسېږي. تر څو نورو شیبو د ولس جرګې ریاست جنجالونه او د مشرانو جرګې نیوکې. د دې جرګې غړي وایي چې د جنجالونو له امله قوانینو تصویب کې ځنډ رامنځته شوی دی. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. په هرې بیې سله د سولې ټینګاو د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی او نه باید دا هیواد بیا د شاتګ وکړي. د هیواد لومړی میرمن رولا غني د سولې او مصالحې تر عنوان لاندې په خبرو کې وایي چې د سولې ټینګاو لپاره هڅې ترسره کړي، خو ټینګار کوي چې اوسنی نظام او اساسي قانون به هیڅکله د سولې خبرو کې په معاملې باندې ونه نیول شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې بشري حقونه باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه چې هغه سوله چې د بشري حقونو په پایمال کې دوامداره کیدای نشي. د سولې عالي شورا چارواکي هم په دې باور دي چې طالبان د نورو په امر سره مخکې روان دي او ټینګار کوي چې د کوم شرط وړاندې څخه د طالبانو سره خبرو کولو لپاره چمتو دي. د سولې وروستیو هڅو په اړه ویره او هیله
د هیواد لمړی میرمن دلته د سولې او مصالحې په نوم خپرونه کې وایي په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولو لوریو دوامداره هڅو ته اړتیا لري. خو د نوموړي ټینګار پر دې ده چې هغه سوله چې د معاملې له مخې ترسره شي د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده او اوسنی نظام او د هیواد اساسي قانون باید حفظ شي. ورته مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د سولې خبرو په بهیر کې نباید د بشري حقونو ارزښتونه له پامه وغورځول شي ځکه چې د نوموړي په وینا هغه سوله چې پکې بشري حقونه نقض شي تلپاتې به نه وي. ما صلح را هر قیمتی نمیخواهیم. این را بسیار تاکید میکنم. امی صلح که همینطور در 2 روز 3 روز میشه و 3 ماه بعد جنگ پس میشه، ما این را کار نداریم. ما میخواهیم یک صلح بسیار قوی پایدار، یک صلح که کلگی را قبول میکنن. بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر بنا شود نمیتواند دوام بیابد و ناچار به خشونت منجر خواهد شد. بنابراین استقرار صلح منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی و بشری می باشد. ورته مهال د سولې عالی شورا وایي چې طالبان د یو شمېر هیوادونو په لارښوونې د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف د افغانستان خلکو پر وړاندې جګړه کوي. د دې سربیره هم د یاد شورا مرستیال ټینګار کوي چې دوی حاضر دي د ډلې سره له شرط او قید پرته خبرو ته دننه شي. یک فرد خارجی در این کشور نبود، کمرت بسته کرده بودی می جنگیدی بر علیه مردم افغانستان. خیر او جنگ به خاطر چی است؟ به خاطر چی بود؟ و آلی هم اگر تو صادق هستی به این که خارجی ها بیرون شوند تو به جنگت خاتمه میدی، خب بیا مذاکره کن، مفاهمه کن، بیا روی بیار به طرف گفتمان. همزمان رویش میشه که تصمیم گیری صورت. هیچ موردی نیست که ما آماده نباشیم که امروز شما بحث نکنیم رویشان. د دغې ناستې یو شمېر ګډونوال هم د وروستیو لاسته راوړنو او د ښځو آزادیو په ساتنې ټینګار لري. ما نمیخواهیم که دستاوردهای 18 ساله قربانی صلح شود. صلح باید قسمی باشه که همه جانبه باشه، هم در بخش زنان، هم در بخش جوانان، هم در بخش مشارکت ها. د افغانستان جګړه د هر ورځې په تیریدو سره پیچلې او تودېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوږدو خبرو سربیره دغې ډلې تر اوسه له جګړې لاس نه دی اخیستی او لامل یې هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور بللی ده. هغه جګړه چې سیمه ییز او نړیوال دیني عالمان هم هغه حرام او مسلمان وژنه بولي. مشرانو جرګه له ولسي جرګې څخه نیوکه کوي. مشرانو جرګې مشر وایي چې د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ پر سر جنجالونه د قوانینو د تصویب بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. د مشرانو جرګې د مشر په باور چې د ولسي جرګې ریاست څوکۍ نه باید د دې جرګې د غړو له لوري په یرغمل باندې ونیول شي. بلخوا امیر رحمان رحماني وایي چې د ولسي جرګې د ریاست ګټونکي دی او د رئیس په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. سلیمان مسازی له نور حال سره. په ولسي جرګه کې لسګونه قوانین تصویب لپاره په تمه دي. د دغه قوانینو نه تصویب د ملي شورا بله خونه له ستونزو سره مخ کړې ده. مشرانو جرګه د ولسي جرګې ریاست څوکۍ پر سر د دعوا له ښکېلو خواو غواړي چې خپلو جنجالونو ته پای ورکړي او د قوانینو د تصویب بهیر هر څه زر پیل کړي. بهترینه حل لار په ولسي جرګه کې طرز العمل تطبیقول دي. که چېرته جناب رحماني صاحب واقعا د مجلس اکثریت رایې وړي او د مجلس نصاب په هغې ورځ 244 خو نو د نورو دوستانو نه مو خواهش دا ده چې مبارکي ورته ووایي. که چېرته رحماني صاحب د 240 رایو نصاب 15 جامع 123 رایې د حسابوي یا د هغه طرفداران نو دا زورګویي دا غلطي ده. دا غلطي دي نه کوي مجلسونه دي دواړه طرف ته گرو نیست. از کلونا و سفیداش خواهش میکنیم که پادرمیانی بکنن، در چوکات قانون و اصول مشکل حل بکنن. مسئله روشن است، واضح است، کدام ابهام وجود نداره. فقط یک لجاجت و کشمکش بیجای موجب ازی شده که روان طولانی شد. بلخوا د ولسي جرګې په عمومي تالار کې هره ورځ د استازو ترمنځ لفظي شخړه دوام لري او څه باندې یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې عمومي تالار
د دې مجلس کورنۍ لانجې حل باندې نه ده بریالی شوی. امینه که بر من گفتی که جواب احمقا خاموشی است، از خودت استک، از خودت استک. تو در اونجا بودی چرا قضاوت میکنی؟ مفسد. یک جمله میگم برادر سر مر وقت که شما توهین کردیم جواب خاموش معلوم است که چیست. و السلام. له دې سره سم میررحمان رحماني چې خپل ځان د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ګټونکی بولي او څه باندې یوه میاشت کیږي چې هره ورځ د ولسي جرګې مشر عمومي دفتر ته ځي وایي چې دغه راز خپل کار ته به دوام ورکړي. بعضی پیشنهاداتی دارن که گویا من استعفا بدم یا عقب نشینی بکنم و هیچ وجه من کار نمیکنم، به خاطر که من اولین رئیس ولسی جرگه افغانستان هستم که بعد از 16 دوره ما ایراد گرفتیم. 1 سانتی را چه میکنی که 1 میلیون از موضع خود عقب نشینی میکنه. تر اوسه روښانه نه ده چې د ولسي جرګې ریاست څوکۍ پر سر جنجالونه د حل وړ دي یا به دغه لانجه نوره هم ستونزمنه شي. خو هغه څه چې روښانه ده دا چې رامنځته شوې لانجه هر څومره چې زیات وخت ونیسي هغومره به پر استازو د خلکو باور د حکومت له کورنۍ څخه د څارنې څرنګوالی او نور هغه مسؤلیتونه چې دغه مجلس باید ترسره کړي زیان ورته ورسوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون 11 ولایتي مشرانو تېره ورځ خپله دنده پیل کړه. د ټاکنو مشرتابه پلاوي د تازه ولایتي مشرانو څخه غواړي چې تقویتي نوملیکنې بهیر په مخ کې ونیسي او د کارونو په لومړیتوب کې ورته ځای ورکړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه بیا د ولسمشریزو ټاکنو د بودیجې په اړه اندېښنه څرګندوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نوملیکنه کې خپل کمزوری مدیریت مني، خو د ولسمشریزو ټاکنو د بودیجې په اړه څه نه وایي. له یوې میاشتنۍ اوږدمهالې ازموینې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون 11 ولایتي مشرانو پرون د خپلې دندې لپاره د لوړې مراسم ترسره کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي د هغه بهیر پر روڼتیا چې دوی یې پر بنسټ ټاکل شوي ډاډ څرګندوي، خو غوښتنې هم له هغوی لري لکه دا چې مبارکیو ته لږ او ملاتړ نوملیکنې بهیر ته ډیر ارزښت ورکړي. امتحان دادن که امتحانشان تحریری در اصلاحات اداری بسیار زیاد شفاف و بعدن که به تقریری به کمیسیون آمده کمیشنر صاحبای ما تک تک از این پروسه نظارت کردن و دارالانشا جمع مدنی که نماینده های فیفا تیفا همه موجود بود امتحان عقص شده که شاهد گپ رؤسای کامیاب محترم هستند. با مجرد که میرسین در ولایات اولین پرسانتان اولین کارتان دیدن ما شما در جریان عملیات ثبت نام تقویتی هستیم، لطفاً 1 دقیقه تانم اولویت بتین با پروسه ثبت نام تقویتی، برآمدن در تلویزیون‌های محلی، رادیوهای محلی، نشست‌ها، گفتمان‌ها، کمپاین‌ها و هر لحظه پرسان از مسئولینی که در این پروسه کار میکنن که با ما شما بسیار مهم است که بعد از تاریخ 8 سرطان ما و شما یک دستاورد بزرگ را در مورد ثبت نام تقویتی داشته باشیم. رئیس وزیر محترم خو د ټاکنو څارونکي بنسټونه د ولسمشریزو ټاکنو بودیجې پر وخت د نه تامینېدو ته اندېښمن دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې په یوازې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسروي لګښت 140 میلیون ډالرو ته رسیږي. یکی از نگرانی‌های بسیار جدی ما است که اگر به زودترین فرصت بودجه پرداخته نشه ما با تقویمی که 6 میزان است مشکل پیدا خواهد کردیم و شاید کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانند در عین وقت این پروسه را مدیریت بکنند. بودجه که قبلا ما یاد کرده بودیم یک اشتباه در وجهی صورت گرفت که آن سوال شد و ما از امو تخمینی که برای 3 انتخابات داشتیم از یاد کردیم. حال بله این بودجه که 23 میلیون و تر نیست 12 میلیون است و جمع بودجه ما 146 میلیون دلار برای همه انتخابات هست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دندې تر دې ځایه تر اوسه څو وارې د ولسمشریزو ټاکنو محلي نوملړ نقض کړی او ترڅنګ یې د هغه څه خلاف چې په قانون کې راغلي له بایومټریک ټکنالوژۍ پرته د رای کارونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړی. وبلیدلی شي چې آیا د راتلونکو ټاکنو د بودیجې نه تامینېدو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پرلهپسې ځنډونو سربیره آیا ولسمشریزې ټاکنې به څه کم 4 میاشتو پورې د تلې په 6مه نیټه ترسره شي او کنه. د هیواد ډیری اوسیدونکي د پولیسو له غیر حرفوي چلند څخه نیوکه کوي.
د دوی په خبره د پولیسو غیر حرفوي چلند د دې لامل شوی چې وګړي له امنیتي ځواکونو سره خپله مرسته ترسره نه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې هغه سرتیري چې د ښاریانو سره نامناسبه چلند ترسره کړی پیژندل شوي او قانون به پرې پلی شي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان ټینګار کوي چې په وروستیو څو ورځو کې په کابل ښار کې د جنایي پیښو کموالی موندلی دی. پولیس په وروستیو ورځو کې د قانون مجري او د نظم او امنیت ټینګښت تر ټولو مهم بنسټ، خو په ټولنیزو رسنیو کې د پولیسو سرتیرو لخوا د یو شمېر هیوادوالو د وهلو، ډبولو او سپکاوي ویډیوګانې لاس په لاس شوي. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو لخوا د دغه ویډیوګانو د خپرېدو پر دوام د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې یاد سرتیری نیولی دی. خو یو شمېر په دې باور دي چې دغه ویډیوګانې د پولیسو ناسم چلند یوه بیلګه ده چې رسنیز کیږي. هغه چلندونه چې د خلکو او د قانون مجری بنسټونو ترمنځ به د واټن زیاتوالي لامل شي. پلیس خودش تطبیق کننده قانون است. اگر اینا قانون هم رعایت نکنن، برخورد درست هم روی مردم نکنن، خب طبعا فاصله ایجاد میشه بین پلیس بین مردم. پلیس خدمتگار مردم هستند، باید از با مردم آموز وصول کنند. چرا امنیت ما را مردم میگیرن؟ خود کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي هغه سرتیري چې قانون سره په ټکر کې چلند کوي تر پیژندل کېدو وروسته به ونیول شي. بدون شک در صفوف پلیس هنوز هم تعداد از اشخاص و افراد ببندوبار شاید باشه که خلاف قوانین عمل میکنه. منتها در این بخش اقدامات جدی ما داریم. کابل له 2 میلیوني جمعیت سره لږ امنیت او آرامښت تجربه کوي. ځینې وخت ترهګریزې ډلې د ځانمرګو خونړیو بریدونو په ترسره کولو سره د دغه ښار د اوسیدونکو خوب ناارامه کوي او ځینې وخت بیا مافیایي کړۍ او وسلوال غله. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان ټینګار کوي چې د جرمي شبکو نیولو او له منځه تلو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅو له امله وروستیو ورځو کې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو کچه د پام وړ کموالی موندلی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د سینې سرطان ناروغۍ چې ټول له پښو څخه غورځوي لامل یې دا دی چې دا ناروغان په وخت سره ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي، نو له همدې امله یې ناروغي پرمختګ کوي. د دې وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې په تیر میلادي کال کې 40,000 تنه ښاریان د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ناروغانو له دې جملې 3 زره تره هغه کسان دي چې د سینې سرطان باندې اخته شوي دي او له دې جملې نه 1,080 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سرطان له وژنې د ناروغانو تر نه پامه د عامه روغتیا وزارت وایي تیر زیږدیز کال کې افغانستان کې د سرطانو پر ناروغۍ اخته څه باندې 40,000 کسان ثبت شوي دي. له دې ډلې لږ تر لږه 15,000 هغوی ژوند بایللی. سال 2018 ارقام نشان میده حدود 30 تا 40,000 مصابین سرطان در کشور ثبت میشه و حدود 15,000 از اونها متاسفانه که جانشان را از دست میدن. له دې ډلې لږ تر لږه 3,000 یې هغه میرمنې وې چې د تیو په سرطان اخته وې. دغو 3,000 څخه 1,200 یې ژوند بایللی. یو له هغو لاملونو چې د تیو سرطان د مړینې لامل بلل کیږي د دغې ناروغۍ جدي نه نیول او یا هم نښو څخه یې د ناروغانو نه پوهاوی بلل کیږي. پیش ملا و زیارتا کرد جوی رفتم هیچ نشد. دیگه اینمی شفاخانه را آدرس دادن آمد ما که نه عملیات شدیم. این 2 سال شده که پس زیر قولم روش کرده چی میگو یک ریشه دیده شده این معایناتای میکردیم پس آمدیم که عملیات شد. ما تشکر میگوشیم، ما خیلی خوشحال هستیم. شکر دم بیار برادر ما دم دکترای ما شکر دکتر پاکستانه ما همه شده یا نمده هم چیزی که باشه دم کفش کنه جو نمده دم بوت کنه جو نمده. او شمیر ډاکټران په دې باور دي چې د سرطانو ناروغي جګړه ځپلو هیوادونو کې تر ډیره وده کوي. هغه ملکونو کې چې هغه وروسته پاتې هیوادونه وي یا جنګ ځپلي هیوادونه وي هلته د اتومونو دغه وایروس دغه ټول شیان پکې ډېر زیات دغه ذرات پکې ډېر زیات استعمال شوي وي نو دغه ځایونو کې دغه سرطاني ناروغۍ رامنځته کیږي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې 2018 زیږدیز کال کې په ټوله نړۍ کې 18 میلیونه کسان پر سرطان اخته شوي او له دې ډلې 10 میلیونه هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر دمې وروسته
د ټاپي پروژې د مسیر بدلون د کرکیلې او باغونو ته د زیان اوښتلو له امله مسیر بدلون خوړلی دی. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د قندهار او نیمروز په څو ولسوالیو کې د ټاپي پروژې بدلون خوړلی دی. د ښار او جوړولو وزارت وایي چې په دې سیمو کې د کرکیلې او باغونو د شتون له امله د یادې پروژې مسیر ته بدلون ورکړل شوی دی او ټینګار کوي چې د دې پروژې د استملاک او مالکیت حق هوکړه وروستی شوي او په دې وروستۍ کې به د شرکتونو سره لاسلیک شي. د پخواني پروګرام پر بنسټ د ترکمنستان د ګازو نل لیکه چې تر ډیره د سیمې خلکو بڼونو او کرنیزو ځمکو څخه تیریده اوس دغه لاره بدله شوې او تمه کیږي دولتي ځمکو څخه تیره شي. تر ډیره د ترکمنستان د ګازو نل لیکه د کندهار میبند ولسوالۍ او نیمروز د لارام ښار کې خپله لاره بدله کړې. د لارام ښار کې احتمالي خطرونو څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره او د کندهار میبند ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو د زیانمنېدو مخنیوي لپاره در ټاپی پروژه لاره بدل شوی ده. خود شهر دلارام یعنی مسئله مانده بود که از مسیر شهر پروژه تاپی میگذاشت که در آینده ها ممکن بعض از خطرات را متوجه زندگی هموطنان ما میکرد. بنان یک سلسله از تعدیلات در قسمت تغییر مسیر به خاطر بهبود خود پروژه و همچنین به خاطر ساده ساختن روند استملاک جایدادهای شخصی و دولتی روی دست گرفته شد که انشالله با تطبیق هستی زودتر ما میتونیم که به هدف که تعیین شده برسیم. د ټاپي لیمیټډ شرکت لوی مشر هم د افغانستان له حکومته غوښتي چې کندهار او د نیمروز د لارام ولسوالۍ کې د ټاپي پروژې لاره وروستی کړي. د کور جوړونې او عرضۍ وزارت د ځمکې د استملاک او مالکیت پیژندنې لپاره 2 هوکړلیکونه چمتو کړي چې یوې میاشتې پورې به ټاپي لیمیټډ شرکت سره لاسلیک کړی شي. د کانونو او پترولیم وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په خاوره کې به د ترکمنستان د ګازو نل لیکې د ودانۍ تدارکاتو بهیر ډیر ژر پیل شي. در بخش حقوقی، تکنیکی و اقتصادی تیم‌های تخصصی داریم که در این راستا نظر به پلان عمل پروژه تاپی که یک مشارکت است و نظر به اونمو ما کارهای خود در افغانستان تنظیم میکنیم. د ټاپي پروژې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو اقتصادي ګټې سره غوټه کړې او اوس مهال د نل لیکې د جوړونې چارې د افغانستان پولې ته رسیدلې دي او تمه کیږي یوې راتلونکې میاشتې پورې د استملاک بهیر پیلېدو سره هرات ولایت کې د نل لیکې د جوړونې چارې پیل شي. په افغانستان کې د وسپنې پټلۍ جوړولو لپاره ترکمنستان پانګونه زیاتوالی مومي. د مالیې سرپرست وزیر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ په هرات ولایت کې د اقتصادي مرستو 3 هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د مالیې وزارت سرپرست وزیر وایي چې د دې هوکړلیک له مخې ترکمنستان به د هرات، تورغندۍ او اقنې د وسپنې لارې جوړولو په برخه کې خپله پانګونه زیاته کړي او د دې ترڅنګ افغانستان ته به هم لیږدونکو برېښنا ته زیاتوالی ورکړي. او دا هم له هیواد څخه بهر د پنجشنبې د ورځ د عمان خلیج کې د عربستان او متحده عربي اماراتو پر 2 تیل وړونکو بیړیو د بریدونو نه وروسته اوس برېټانیا په نظر کې لري چې خپل ځانګړي سمندري ځواکونه د فارس په خلیج کې پر دندو باندې وګماري. د سندي ټایمز ورځپاڼې د برېټانیا دولتي سرچینو په حواله لیکلي دي چې لندن په پام کې لري چې 100 کسیزه سمندري ځانګړي ځواکونه د فارس خلیج کې په دندو باندې وګماري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې د دې هیواد د ترسره شویو څېړنو له مخې ښایي چې د ایران څخه پرته نور هیوادونه د نفتو په بیړیو باندې برید ترسره نه کړي. په عمان کې پر بیړیو نه څو ګړۍ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا کار یې پر ایران پورې وتاړه. مایک پومپیو تېره ورځ وویل چې ایران پوهیږي چې د ایران دا ډول بریدونه ترسره کوي خو ولسمشر ټرمپ د جګړې غوښتونکی نه دی. دې سره زموږ دې ټولګه پای ته ورسېدله. ملتیا مو مننه کوم. پاتې وخت مو نیکمرغه.